سلامونه ملګرو پرون په باجوړ کې د امن پاسون احتجاج شوه دی چې سور ورځې مخکې مولانا خانزیب صاحب هم د باجوړ په خوره باندې شهید شو هغه هم د امن پاسون د پاره کمپاین چلولو خلکو لوي چې د امن پاسون د کم احتجاج د دې کې به شرکت کوي د هغه کمپاین دوران هغه شهید شو جی خو چې دغه د باجوړ عوامو کم د امن پاسون احتجاج کمی جوش و جذبه سره کړی دی نو سلوټ ولا پکار دی جی پښتانه را یونایټډ شوی دی را یوځای شوی دی د امن د پاره د دنیا نه د نړۍ نه د خپل ځان د پاره امن غواړي د باجوړ د امن په پاسون باندې هم ډیټیل سره خبره کو او بل امن ولې ضروری دی امن ولې انسان غواړي په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو نو ډیر اهم انفارمیشن دی ډیر اهم خبرې دی ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ پرون چې په باجوړ کې د امن چې کم پاسون احتجاج او امن پاسون کم احتجاج او پای کې چې څومره هم نوجوانانو څومره هم سړو څومره هم ځوانانو شرکت کړي دي نو هغه ز کارډیلی د زړه نه اپریشیټ کوم چې دومره په ټف حالاتو کې راوتلی دی او د امن احتجاج د امن پاسون احتجاج کې غي برپور جوش جذبه او مکمل ولولې سره هغه شرکت کړي دي او دغه امن پاسون د احتجاج کامیاب کړي دي او دنیا ته خول دي چې مونږ پښتانه یو او مونږ په خپل خوره باندې امن غواړو مونږ امن پسند خلک یو او مونږ امن غواړو جی دغه احتجاج چې کم مین موټیو او کم مقصد وغه داو چې دنیا له شوکول چې مونږ غوړې پښتانه یو او مونږ امن پسند خلک یو مونږ په خپل خوره باندې او مونږ په خپل سیمه باندې امن غواړو د امن پاسون د پاره دغه احتجاج شوی جی نو اوس امن په دنیا کې یا په یو علاقہ کې امن ولې ضروری دی امن چې په کومه علاقہ کې نوی نو الته انسان خپل ځان غیر محفوظ غني الته انسان نه انویسټمنٹ کول شي الته انسان نه په آزاد مټ ګرځیدي شي الته انسان خپل ځان سکیور نه فیل نه محسوسي چې انسان خپل ځان سکیور نه محسوسي نو هغه بس خپل پیسې سکیور محسوس کی په دنیا کې هغه ملکونو ترقی کړي دا چې په کوم ملکونو کې امن دي چې کوم ملکونو کې دز نشته چې کم ملکونو کې دماکه نشته چې کم ملکونو کې د عوام چې کم وی هغه امن پسند وي کم ملکونه چې امن خوخون کې وي او کم ملکونه چې امن د پاره سیکریفایسز قربانیان ورکي نو هغه ملکونه تر سره فهرست وګوره چې په دنیا کې ټاپ ترین مالدار کم ملکونه دي یا د اکانومي لحاظ سره چې کم خه ملکونه دي نو هغه به د امن ملګری ملک وي هغه ملک به امن وینو الله به هغه معیشت یا دغه اکانومي دومره بلتلی ویجی نو امن د ملک معیشت د پاره امن د ملک ترقی د پاره امن د راتلونکي فیوچر د پاره امن د راتلونکي نسل د پاره یو ډیر اهم جز دی چې په یو علاقہ کې امن نه وینو هغه علاقہ هرگز ترقی نه کوي کومه وګورو سروې لیټیسټ سروې کرنټلی او شی و چې زمون گاونډي ملک ول خیر نشو ویل عرب ملک دوبۍ ابوظبي خار چې کوم دی په دنیا کې ټولو نه سیفست خار یادېږي ابوظبي او نن سبا تاسو کشري دوبۍ او د یو ای ملک د دوبۍ د ابوظبي د سټیټونو اکانومي تاسو کتنو تاسو خپل اندازو شي چې دنیا ګډ نه خلک راځي دوبۍ ته د شکر د پاره د دنیا ګډ نه خلک راځي دوبۍ ته د بزنس د پاره د دنیا ګډ نه خلک راځي دوبۍ ته د خپل فیوچر د پاره د خپل مستقبل جوړولو د پاره ولی امن دی چې ځکه امن وینو التبه انسان لارشي التبه انسان وګرځي التبه انسان چکر وخی التبه انسان سره د فیملی لارشي التبه انسان وای چې دلته انویسټمنٹ کول واړم دلته امن دلته زما روح خوشاله دی نو امن په دنیا کې امن په یو علاقہ کې د علاقې ترقی د پاره د یو ملک ترقی د پاره یو ډیر اهم جز دی بلکې فرست په نمبر 1 باندې چې کم جز دی د ملک ترقی د پاره هغه امن دی نو الله دې چې زمون په خوره باندې امن راشي د ویډیو کتلو ډیر زیاته مننه والسلام